رحم هم ډیر زیات دی، رحم هم ډیر کوي. خو دا یاد وساته چې رویم نیولې که نه نو بیا ترې د خلاصېدو څوک نشته. د الله پکړ ان بطش ربک لشدید. او سوچ فکر پکار دی. داسې ډېر خلک تاسو وګورئ چې سحر راپاسي واپس ماسخوتن چې کوم دی په کور کې نه په ګور کې پاتې. انسان پیدا دی مرګ لپاره، نو چې مرګ لپاره پیدا بیا د هغې سوچ پکار دی، بیا د هغې لپاره چې کوم دی نو فکر پکار دی، بیا د هغې لپاره داسې خلک چې سحر راپاسي او د انور راختل وویني خو چې واپس د انور پرېوتل ونه وي. داسې خلک چې هغې راپاسي او د کور نه خوشحاله وځي او واپس چې کوم دی نو په پردو لاسونو کټ نیولي کې راننوځي. څه شو هغه خلک چې کوم د مال سره د حال سره د عهدې سره او داسې مشران او په دې دنیا نازېدل او په بنګلو نازېدل او په مال حال باندې نازېدل، څه شو چېرته لاړ او سی ویوړه ځان سره، بس صرف دوه ټوټې سپینې ځان سره ویوړې، باقي هر څه پاتې. خو بس هغه خلکو چې دا به په مقبره کې د بل جنازه پسې ولاړو او چې جنازه به یې وکړه نو وتو به زر ویل زه مسؤل په ما سره ټیم نشته لاړې وبوت. دا هغه خلکو چې بل به وتل راځي سار شه دې مقبرې ته او دې قبر ته به لږ ودرېږو دعا به وکړو، مولوي صاحب به خبرې کوي نصیحت به کوي ابه واورو، دا به ویل ما سره ټیم نشته دی زه مصروفه یم زه روان یم. او چې ماښام چې بیا اقه مصروفه سړی ورله په کټ کې راغستی په کېدو مري کي. خو د دې باره کې خو موږ سره سوچ فکر نشته. ورنه الله جل جلاله وایي کل نفس ذائقة الموت. ولې غافلې ظالمه دومره په ګناهونو کې مبتلا او د الله په نافرمانو کې مبتلا، الله ته دومره چې کوم دی تا رجوع نه کې، تا نه د خپل قبر ولې هېر دی، تا نه د خپل آخرت ولې هېر دی، تا نه د الله عدالت ولې هېر دی، تا ته د خپل بدن د حساب کتاب دا ورځ ولې هېره ده، مالک یوم الدین تا نه ولې د جزا دا ورځ هېره ده.